چې زما دا سوال دی چې د یو حرام خور خوراک وکي د مجبورۍ نه، نو بیا څه کول پکار دي؟ جواب دا دی چې که یو سړی حرام خور دی او د هغه مال 100% حرام دی، نو بیا خو هلته نه دی تلل پکار. خو که د مجبورۍ نه خوراک وکي، مجبوري څه ده؟ یا خو مجبوري دا ده چې سړی ډېر وږی دی او دا بالکل بیماریږي او تکلیف دی ورته، نو دا مجبوري ده. دویمه مجبوري دا ده چې بالفرض که دا د ډوډۍ له لاندې نړ شي، نو بیا به ترې خفه شي، ورانه به ورسره وکړي. نو څه کول پکار دي؟ په دې کې غوره طریقه خو دا ده چې دا هلته کې ځان روژه کړي او هلته کې داسې څه توریه او څه بهانه وکړي چې ما ته خوراک نه دي کول پکار او ماله خوراک بد دی. نو په دې طریقه بالفرض که وکړي، نو بیا به څه کوي؟ نو بیا به استغفار به وایي، ځکه غلی خو نه ده کړی، نه غصب کړی چې دا مال ورله واپس ورکړي. البته استغفار به وکړي، استغفر الله به وایي، توبه به وباسي او آینده لپاره به عزم وکړي چې زه به داسې کارونه نه کوم، ځکه حرام خوړل دا غلط کار دی. البته یو بله خبره ده، که یو سړی دغسې شک دی چې دا سړی حرام خور دی، حرام خور نه دی خو شک دی چې دا پلاني ځای کې هم پیسې ګټي او پلاني ځای کې هم پیسې ګټي، نو د ده کره خوراک کول جایز دي، ځکه دا ټولې پیسې حرامې نه ګټي، څه به حرامي څه به حلالي. نو بیا داسې ده چې د دوی کره خوراک کول دا جایز دي. او نبی علیه صلات وسلام دا ویلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلی دي چې که څوک د یو مسلمان کره راشي او د مسلمان کره خوراک کوي، نبی علیه صلات وسلام وایي خوراک کوو، تپوس مه کوو چې دا حرام دی که حلال دی، او اسکاک کوه او دا تپوس مه کوو چې دا حلال دی او که دا حرام دی، ځکه چې مسلمان وایي دی ته چې دا به حلال خوري، نو په چا باندې بدګماني نه دي کول پکار. او بالفرض که موږ داسې د حلال او حرامو داسې ورته موږ یو قسم مایکروسکوپ لګولی چې دا مال مکمل حلال دی او که مکمل حرام دی، نو داسې قسم مسلمانان په دې زمانه کې نشته دی چې د هغه د مال مکمل طور باندې داسې حلالي. ځکه نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې فرمایي که تاسو په آخر زمانه کې د سود نه به ډېر ځان وساتئ، خو د سود نه به ځان بچ کړئ، خو د سود د بخار نه ځان نشئ بچ کولی. لکه نن سبا یو بینکینګ نظام دی، کنونشنل بینکینګ دی، نو که یو سړی د سرکار نوکر دی، امپلای دی، نو هغه هم تنخوا په بینک باندې اخلي. یا عام طور باندې څومره چې دا بزنس مینان دي، دوی چې کله یو بل ته را پیسې لیږي، نو دا هم ټول آنلاین سیسټم دی او پیسې لیږي را لیږي، ټول په دغه نظام کې روان دي، کنونشنل بینکینګ دی. په دې طریقه باندې څوک د حرامو نه ځان نشي ساتلی، خو کوشش دی کوي چې کوم ځای کې حرام وي نو هغې نه د ځان وساتي، او په زور د ځان له کار نه ګوري چې هلته لاړ شو تپوس کوي چېرې ستا دا مال حلال دی او که حرام دی. چې مسلمان دی نو ظن المؤمنین خیره، په مؤمن باندې بیا ښه ګمان کوه. دا ده. یو بل ملګري دا تپوس کړی دی چې په 2 تولو سرو زرو کې زکات شته او که نشته؟ جواب دا دی چې په 2 تولو سرو زرو کې زکات نشته. په حدیث کې راغلی دی چې 1.5 تولې، یعنی د 1.5 تولو خو ذکر نه دی راغلی، خو د 20 مثقال ذکر راغلی دی، 20 دینار ذکر راغلی دی. د 20 دینار نه 200 درهم جوړیږي او 200 درهم او 20 دینار بیرته د 7.5 تولو برابر دی. لہذا چې د چا سره 2.5 تولې سره زری 3 تولې وي 4 تولې وي، نو په دې باندې زکات نشته. چې 7.5 تولو ته ورسیږي نو هله په دې باندې زکات دی. پاتې شو دا خبره چې نن سبا خو سره ډېر زیات ګران دي، او یو توله په 2 لکه په 2.5 لکه باندې د سپین زر خو ډېر ارزان دي، په 2.5 زره باندې او یا په 3 زره باندې توله ده. نو دا دواړه نصابونه چونکې نبی علیه صلات وسلام مقرر کړي دي، په دې وجه باندې که سره 7.5 تولو ته نه دي رسېدلي نو په هغې کې زکات نشته، او چاندي چې کله 52 تولو ته نه دي رسېدلي نو په دې کې زکات نشته. خو دلته سوال دا دی چې عام طور باندې زمونږ سره په دې پاکستان یا مطلب سړی سعودي کې دی، یو ځای بل ځای دی، نو موږ خو ځان سره نه ساتو. نن سبا خو بزنس په سرو باندې نه کېږي، نه په سپینو زرو باندې کېږي. د چا سره نغدي پیسې دي، نغدي پیسې چې د چا سره دي، نو دا به زکات څنګه ورکوي؟ آیا دا به 7.5 تولو سرو زرو ته ګوري؟ نو 7.5 تولو سرو زرو ته چې ګوري نو دا 17 لک یا 16 لک روپۍ جوړېږي. او که دا به 52 تولې چاندۍ ته ګوري، نو 52 تولې چاندۍ ته چې ګوري نو دا تقریبا 1,67,000 دی یا 1,60,000 راوند اباوټ. 52 تولې چاندۍ له بیا پرې هر توله په 2500 یا په 2700 باندې دا ضرب ورکړي، نو تقریبا 1.5 لک 61,71 جوړېږي. د دې نه به ورکوي. د دې په باره کې بیا د علماو فقهاو فتوا دا ده چې سره او سپین دواړه نصابونه دي، خو موږ به زکات د هغه نصاب نه ورکو چې کم انفع للفقرا وي، په کم کې غریبانانو ته فایده وي. نو ظاهره خبره ده فایده غریبانانو ته په دې چاندۍ کې ده. نو که د چا سره نغدي پیسې وي، سره او سپین نو نغدي پیسې، دا نغدي پیسې د سرو او د سپینو رسید دی بنیادي زمونږ سره، دا چیک دی، دا رسید دی، نو بیا به دا د سپینو نه زکات ورکوي. یعنی په دې زمانه کې د چا سره د 52 تولو چاندي مطابق پیسې دي، یعنی 1,60,167,000 روپۍ سره دي، د به ټیک ټاک د هغې نه به زکات ورکوي. 7.5 تولو ته به دا ځان نه ایساروي، ځکه نن سبا 7.5 تولې چېرته د ډېرو کمو خلکو سره دي. ډېر کم خلک 7.5 تولې سره زر ساتي. پخوا په دې ودونو کې به دا خلکو
ډېرې زیاتې پیسې ډېر زیات سره لګول په دې مهر کې. اوس هغه دور راغلی دی چې هغه مالداره خلک دی 3 او 4 او 2 تولې سره زر دي. په دې وجه باندې نصاب هم دقه دی. دا تپوسونه نن ډېر زیات دي. بعضې تپوسونه داسې دي چې د هغې مفهوم واضح نه دی. کوشش کوو چې تاسو کوم سوال را لګئ چې هغه انتهایی اسان وي او چې په هغې باندې زموږ دپاره پوهه اسانه وي. یا خو د بعضې ملګرو اردو غلطه لیکلي او یا چا پښتو غلطه لیکلي، نو دا عام میسج تاسو نه کوئ چې سړی د چا سره چیټ کوي او یو میسج ورته وکړي. دا بنیادي تاسو استفتا کوئ، تپوس کوئ، نو داسې سوال چې هغه واضح نه دی د هغې جواب موږ نه ورکوو. لہذا سوالات چې بیخي واضح وي نو اله پکار دي